السلام علیکم ملګرو. عمران خان لا شکست ورکول مشکل نه بلکې ناممکن دي. د پنجاب نه د نون لیگ مکمل صفایو شو. په پنجاب کې نون لیگ په خپل باندې یو سروې کړی دا. د هغه سروې چې کوم رزلټ دی هغه به تاسو ته مخې ته एकदम چې د نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو چانسز څومره دي. عمران خان او پاکستان تحریک انصاف د ختمولو لپاره ډیر زیات کوششونه وشو خو هغه ټول کوششونه ناکام شو. اوس یو پلان بی جوړ شوی دی خو هغه پلان بی چې دی هغه هم نن ناکام شو. هغه سب پلانو څنګه ناکام شو، څنګه دا په جمهوریت باندې حمله و. بل اړخته په امریکا کې په پاکستان تحریک انصاف باندې یو ډیر غټ الزام ولګید. هغه الزام څه دی او عمران خان د ټیم کې جارحانه موډ کې دی. کوم کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی د هغوی دپاره په زړه کې هېڅ نرمي نه لري. کم کسان یې د پارټۍ نه بهر کړي دي. د هغې چې کوم تفصیلات دي هغه هم تاسو ته مخې ته एकदम خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې عمران خان له اوس شکست ورکول مشکل نه بلکې ناممکنه دي. د نون لیگ د پنجاب نه مکمل صفایو شوه. نون لیگ والا هلته په خپله باندې یو سروې کړې ده او د هغې سروې چې کوم رزلټ دی هغه خو تاسو ته وایم خو دې ټیم کې دوی دا خبرې کوي چې یاره نواز شریف په واپس پاکستان ته راځي او د پاکستان وزیر اعظم کیږي به. نه دې ټیم کې د نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو چې کوم چانسز دي نه هغه 0.001% دي او دوی په خپله باندې په پنجاب کې یو سروې کړې ده. د هغې سروې مطابق دې ټیم کې صرف یو سیټ داسې دی چې په هغې باندې نون لیگ والا لیډ کړي، یعنې هغه سیټ په اسانه باندې ګټلی شي او هغه د ناروال سیټ دی. احسن اقبال والا حلقه ده او هغه دوی په اسانه باندې ګټلی شي. باقي کو ډیر زیات زور ولګوي نو په پنجاب کې صرف 10 نه 12 سیټونه دوی اوښکې شي. د دې نه زیات نه، یعنې د دې نه دا ثابتېږي چې نون لیگ پنجاب چې دی هغه د هغوی د لاسو نه تللی دی. دې ټیم کې هلته د عمران خان مقبولیت چې دی نو هغه ډیر زیات دی. د هغې سروې چې کوم رزلټ و اما تاسو ته ووایي چې صرف یو سیټ داسې دی چې په هغې باندې نون لیگ والا په لیډ کې دي. د عمران خان او پاکستان تحریک انصاف د ختمولو دپاره چې څومره کوششونه وشو هغه ټول کوششونه ناکامه شو. خو یو پلان بی جوړ شو او هغه پلان بی چې دی نو هغه هم نن ناکامه شو او هغه پلان بی دا و چې نن په سینټ کې یو بل پیش شو، انسداد پر تشدد انتها پسندي، او دا بل چې دی نو دا نن مسترد شو. کم دا سازش چې دا ناکامه شو. سینیټر جماعت اسلامي سره د تعلق ته مشتاق غني هغه دا ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف باندې د پابندۍ لګولو دا یو کوشش دی. دا کم بل چې نن پیش شوی دی او دې سره چې کومه انتها پسندي ده هغه به کمیږي نه بلکې هغه به زیاته شي. یو سیاسي لیډر او یو سیاسي جماعت چې دی ریاستي جبر باندې ختمولو کوشش دا یو غلط کوشش دی او دې سره چې کوم راتلونکي انتخابات دي نو په هغې باندې به هم شکوک و شبهات چې دي نو هغه به مخې ته راځي. دا بل نن په سینټ کې پیش شو او دا په جمهوریت باندې یو حمله وه. یو قسم سینیټر مشتاق غني دا وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف باندې پابندۍ لګولو کوشش دی خو راتلونکي ټایم کې به دا د نورو پارټو خلاف هم استعمالېده نه ځکه دا په جمهوریت باندې هم یو قسم له حمله ده. د دې بل مخالفت جماعت اسلامي چې کوم سینیټر دي هغوی وکړو، د جی واي چې کوم سینیټرز دي هغوی د دې مخالفت وکړو، پاکستان تحریک انصاف سینیټر او نون لیگ یو سینیټر دی عرفان صدیقي هغه د دې بل مخالفت وکړو. دا بل رانا ثناء الله پیش کو او پیپل پارټۍ د دې حمایت وکړو، د دې مخالفت یې ونه کړو. او تاسو ته پته وي چې پیپل پارټي هر وخت دا وایي چې موږ د ټولو نه جمهوري جماعت یو او موږ په پاکستان کې جمهوریت غواړو. خو دا دوی چې کومه اصل چهره ده نه هغه اوس تاسو ولیده چې دوی د دې بل مخالفت ونه کړو. په پاکستان تحریک انصاف باندې امریکا کې یو ډیر غټ الزام ولګېده او احسن اقبال یو ډیره غټه دعوه کړې ده. هغه دا ویلي دي چې په امریکا کې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان باندې د پابندو لګولو په سازش کې ملوث دي. دوی هلته دا سازش کوي. پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیاست کوي نو هغې ته ریاست او ملک دشمني ویلی شي او سیاست په نوم باندې دوی قومي ادارو سره دشمني وکړه او پاکستان تحریک انصاف چې کومه اصل چهره ده نو هغه قوم ولیده. او دې ټیم کې پیملین چې دی هغه داسې واحد جماعت دی چې هغه پاکستان د مشکلاتو نه موجوده چې کوم بحرانونه دي د هغې نه بهر وښکي شي او کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی نو هغوی له زه دعوت ورکوم چې هغوی موږ سره په دې قافله کې شامل شي. یعنې یو وړخته خو دې دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف په امریکا کې د پاکستان باندې پابندو لګولو سازش کوي، په هغې سازش کې دوی ملوث دي. او بل وړخته دا وایي چې یاره دوی زموږ په قافله کې شامل شي، یعنې چې کله پاکستان تحریک انصاف سره نو دوی به غداران او چې کله دوی سره شامل شي نو بیا به غداران نه. عمران خان دې ټیم کې ډېر په جارحانه موډ کې دی. کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی د هغوی دپاره په زړه کې هېڅ قسمه نرمي نه لري. 12 کسان چې دي مزید هغې یې د پارټۍ نه بهر کړي دي او لومبي چې دی تاسو ته دا وایم په هغې کې سابق وزیر اعلی محمود خان دی، هغه تاسو ته پته شته د پرویز خټک په پارټۍ کې شمولیت کړی، د هغې نه پس دا کاروایي شوې ده. هغه سره سره د کې پي کې اسمبلۍ سابقه ارکان علي وزیر اشتیاق اورمړ، اقبال وزیر شفیق افریدي او یعقوب چې دی نو هغه یې د پارټۍ نه مکمل بار کړي دي. بل اړخته په سند اسمبلۍ کې یو څو ورځې مخکې د اپوزیشن لیډر انتخاب و نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف بعض
MPs داسې دي چې هغوی کوم د پارټۍ پالیسي ده د هغې خلاف ورزي یې کړې ده او چې کوم د PDM اپوزیشن لیډر دپاره نماینده نه د هغې حمایت یې کړی دی. نو اوس هغې کسانو ته هم پاکستان تحریک انصاف شوکاز نوټس جاری کړی دی. په هغې کې سید عمران علي شاه دی، سنجय گنکوانی دی، سچن لکوانی دی، ریبا افضل ده، بلال احمد دی، عمر عمیری دی، محمد عزیر دی. دې کسانو ته شوکاز نوټس جاری کړی دی او دې ټیم کې څه ناڅه داسې څیزونه شروع دي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف په حق کې روان دي. خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي، دا څیزونه چې دي کم اړخ ته ځي، دا ټول اپډیټس چې دي په دې پیج باندې به زه تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.